د مشر رور مثال لکه د پلار غونډه کې وي د رورولۍ مثال نن قائم شوی دی چې رورولي خلک څنګه پالي هغه په دې ویډیو کې به تاسو نن وګورئ. یقین وکړئ چې د وجود دا ویښته به در باندې ودرېږي چې رورولي خلک داسې کوي. مثالونه به خلک د دې رورولۍ ورکوي. د کشر رور واده دی او مشر رور ته جواب نه دی کړی، خو بیا هم مشر رور د خپل کشر رور واده له تللی دی او هغه جاین کړی دی او هغه ته غوسه هم کړې ده چې تا خو زه واده کې انوایټ نه کړلم، خو بیا هم زه رالمه صرف په دې وجه باندې چې د دواړو ورونو په منځ کې اختلاف چلېدو، بې اتفاقي پکې چلېدله. د هغې په وجه باندې کشر رور واده تیار دی، خو بیا هم مشر رور ته دې جواب نه دی کړی. خو د مشر رور دې حوصلې ته او دې جذبې ته او دې رورولۍ ته او د دې غټې سینې ته زما سلام دی چې رورولي خلک همداسې پالي چې بې جوابه د کشر رور واده ته تللی دی. او چې کله دغه منظر تاسو وګورئ نو کشر رور په جړا شوی دی چې یار د دې مشر رور په زړه کې زما لپاره دومره ډېره زیاته مینه وه. یقینا زموږ په پښتنو کې به هم دغه شانته کې مسلې مسایل ډېر زیات چلیږي، د ورونو په منځ کې به بې اتفاقي او د دې وجه ارد ګرد سراونډینګ دی. د دې ویډیو کهاني در سره دا شاملوم چې د دې دواړو ورونو په منځ کې اختلاف چلیدو او د دې وجه همدغه خلک دا کم ګیر چاپیره چې رشته دار دي د یو بل په ذهنونو کې هغه خبرې یو بل ته جوړې کړي دي چې د یو بل نه هغه زړونه یو بل له تور کړي او دا بې اتفاقي د دې دواړو په منځ کې ډېره زیاته سیوا شوې وه. خو چې کله د دې کشر رور واده ټیم رالی نو د کشر رور دومره زحمت نه شو کولی چې خپل رور ته ټلیفون وکړي. مطلب په زړونو کې یو بل ته دومره هغه خیره پیدا شوی یو بل له دا د دې ګیر چاپیره د خلکو په وجه ګنې که د ګیر چاپیره خلکو غوښتلی نو د دې په منځ کې به بې اتفاقي مکمل طور باندې ختمه کړې وې. خو بیا هم دغه مشر رور ته دې جواب ونه کړو. خو مشر رور چې خبر شو چې زما د کشر رور واده دی نو رالی غاړه ورله ورکړه او غوسه یې ورته وکړه، جنګ جګړه مو په هغه ځای کې لږه شانته کې وکړله، دغه مینې جګړه چې تا خو زه په واده کې انوایټ نه کړلم خو بیا هم زه ستا په واده کې حاضر یم او زه تا رالم. چې دغه منظر د خلکو ولیدو نو هغه کشر رور انتهایي ډېر زیات وژړل، ډېر زیات د خفګان د لاسه او ډېر زیات د خپلې شرمندګۍ د لاسه او د دې مینې هغه لیول د کتلو د وجې چې د مشر رور په زړه کې د کشر رور دپاره څومره ډېره زیاته مینه پرته ده نو د هغې د وجې دغه کشر رور ډېر زیات په ژړا شو. معافي یې هم وغوښتله، کلکه غاړه یې ورله ورکړله او دلته کې خواته ځان سره کېنو. دا په دې بلو ټایپ کپړو کې چې تاسو ته په نظر باندې کوم راځي دا مشر رور دی او دا سپینو کپړو کې چې دی نو دا کشر رور دی. دواړه په سټیج باندې کېناست او تصویران وایستلی شو. په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې دا ویډیو ډېره زیاته خلکو خوښه کړه. یقین وکړئ ولې به څوک نه خوښوي دا ویډیو، ځکه چې د اتفاق والا ویډیو دا د دواړو ورونو په منځ کې اتفاق نن قایم شو. خلک یو بل لا دغه ویډیو او دغه ورونو مثالونه ورکوي چې دا وګوره رورولي خلک هم داسې پالي. بې اتفاقي د چا هم نه ده خوښه، خو زموږ ګیر چاپېره چې کوم خلک یې که نه د دې د وجې ډېره زیاته بې اتفاقي زموږ په منځ کې پیدا کېږي، د ورونو په منځ کې پیدا کېږي. خو د مشر رور مثال څنګه چې ما وویل چې د پلار په شانته کې وي هغې وجه دا چې هغه ډېر په هغه ټایم باندې غوسه هم درته وکړي، تیزې خبرې به هم درته وکړي، خو د خویندو نه د ورونو نه د هغه چېرته هم زړه نه تورېږي. هغه شانته کې مینه په زړه کې دې دپاره وي. خو بس زموږ انا دومره سیوا ده، زموږ په زړه کې هغه دغه دومره سیوا دی که یار دې ته ما سوري وکړه، که دې ته ما معافي دې نه وغوښته نو زما په عزت باندې خو به خلک بیا دغه وکړي، بیا به خلک ما ته وایي چې پرېږده مړه د رور سره دې ضد ونه کړو، د رور سره ضد نشي کولی او ته بې غیرت یې. خو غیرت اصل کې د دې خبرې کې دی چې ته خپل رور له غاړه ورکړې او دغه بې اتفاقۍ له شکست ورکړې چې نه مې ده پکار، زما خپل رور پکار دی. ټولو هغه پښتنو ورونو سره دغه ویډیو شامل کړئ، کیدای شي چې زما په دې ویډیو باندې د دې خلکو په منځ کې هغه اتفاق راشي او دوه ورونه یو ځای شي. دا به زما لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبرې. ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه د الله اجازه د الله په امان.